والسلام فرمایي په رمضان مبارک کې تاسو سلور کارونه وکړئ. دوه عملونه در الله رب العزت لپاره وکړئ او الله رب العزت په ډېر زیات خوشحالېږي. او دوه عملونه دا د ځان لپاره وکړئ. یو عمل له الله رب العزت لپاره هغه دا چې تاسو لا اله الا الله د دې کلمې ذکر ډېر ډېر کوئ. الله رب العزت په دې کلمه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نو د دې کلمې ذکر بار بار کوئ. او حدیث کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله، د ټول نه افضل ترین ذکر لا اله الا الله دی. نو ذکر ډېر ډېر کوئ. دویم استغفار ډېر کوئ، ځکه استغفار چې څوک حضرت نوح علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. دا الله رب العزت استغفار بار بار کوه، الله رب العزت په باندې ډېر انعامات وکړي. دا دوه عملونه در الله رب العزت لپاره دی او الله په ډېر خوشحالي. یو کلمه ویل، دویم استغفار کول. دوه عملونه در بنده لپاره دي چې د بنده پکې پیدا ډېره زیاته ده. یو پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي تاسو په رمضان مبارک کې د الله رب العزت نه دعا وکړئ چې یا الله ما د دوزخ نه وساتي. زه ستا اور ته راټینګېږم، د دوزخ نه د پناه سوال کوه چې الله رب العزت ته د دوزخ نه پناه درکړي په دې میاشت کې. او دویم عمل د ځان لپاره د جنت سوال کوه چې یا الله ماله جنت الفردوس راکړه. نو د جنت الفردوس سوال د ځان لپاره کول او د دوزخ نه د خلاصي سوال کول په دې رمضان مبارک کې دا دوه عملونه د ځان لپاره وکړئ او دوه عملونه د الله رب العزت لپاره وکړئ. الله رب العزت په ډېر زیات خوشحالېږي.